لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا مات زړیم ستا غمونو ملمنو سره خوشالیم مات زړیم ستا غمونو ملمنو سره خوشالیم جړغونه ترنم یم ترانو سره خوشالیم جړام هم یودا خندام هم یودا په خوشی بیابان کی لیونو سره خوشالیم ضمیر می د غلامو عادتونو مخالف ته ضمیر می د غلامو عادتونو مخالف ته آزادو غیرتمنو پختنو سره خوشالیم آزادو غیرتمنو پختنو سره خوشالیم او ټیټسترګي زندگی می پکار نه د شش محل کی ټیټسترګي زندگی می پکار نه د شش محل کی مفتونه توت سنگر کی میړنو سره خوشالیم مفتونه توت سنگر کی میړنو سره خوشالیم یو ځل په مینې محبت په شوق سره درود شریف ټول وای اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا واجب الاحترام ارباب خاص و عام علماء کرام طلباء عظام زما د اهل سنت والجماعت عقیده سره تعلق لرونکو په دین مینو غیرتمندو مسلمانانو د الله جل جلاله په فضل سره کرم سره احسان سره منګو تاسو الله پاک انسانان پیدا کړو اشرف المخلوقات الله رب العزت منګو تاسو بیا مسلمانان پیدا کړو او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې عظیم امت کې پیدا کړو څنګه چې پیغمبر اعلی
په کتابونو کې کتاب اعلی، په امتونو کې دا امت هم اعلی، بہتر، اوچت شان والا، اوچت مقام والا امت کې مونږ او تاسو الله پاک پیدا کو. زما محترم هر پیغمبر دا تمنا کړي وا، دا خواهش کړو چې یا الله دا امت مونږ لرا کا، یا په دې امت کې مونږ پیدا کا. وجه صدا زما محترم دا امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته، او دیبا یونی کی کئی او الله رب العزت به بدلا دلسونی کو ور کئی. یونی کی بکئی بدلا به ورته دلسونی کیانو الله پاک ور کئی. لکه څنګه 50 منځونه الله رب العزت د محمد رسول الله په امتیانو باندې فرض کړو. پیغمبر علیہ السلام الله تعالی کی یا الله امتیان می کمزوری دي، 15 منځونه کمیدل حتی 15 منځونو ته خبر رااله، او بیا الله پاک څه فرمای، اے زما حبیبا، اے احمد، اے محمد صلی الله علیه وسلم، تما ته دومره ګرانی او تما ته دومره نږدې، کستا امتیان دا 15 منځونه کوي، دا 15 وخت منځونه کوي، زبا د 50 وخت منځونو اجر او ثواب اغه ته په دیوان دی ورکوم. د 50 وخت منځونو اجر او ثواب دی امت ته په 15 منځونو باندې، 15 وخت منځونو باندې الله رب العزت ورکي. نو دا یو بیل مقام دی، دا یو بیل شان دی، دا یو بیل مرتبه ده چې الله پاک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی امتیانو ته ورکړي ده. لیکن چنن دا امت په خپل مقصد باندې راشي، دا امتیان د محمد رسول الله د تعلیماتو مطابق خپل زندګۍ نه جوړی کی. دا امت د 15 وخت د منځ اهتمام شروع کی، د قرآن مجید د تلاوت اهتمام شروع کی. زما محترمو الله جل جلاله په پوره دنیا باندې دی مسلمان ته فتح او بری ورکی، په پوره دنیا باندې بدا مسلمان بادشاہت وکي، حکمرانی وکي. نن په دې مسلمانانو کې دا بوزدلی ولی رااله، دا ډرپوکی ولی رااله، اجل وسدا دا. زما عزتمندو من او تاسو د خپل مقصد نه هټاو شو. اجل په دنیا کې څومره مذاهب دي، عیسایان دي، هندوان دي، قادیانیان دي، دا ټول خپلو کې سره یو دي. اصل وجه دا ده چې دا مسلمان په خپلو کې یو نه دی، دا مسلمان زی په زی باندې تقسیم شوی دی. دا مسلمانان دا د یو بل سره کینی، بغضونه، حسدونه، نفرتونه، د یو بل د چهرې نه نفرت، نو زی په زی باندې دا مسلمان وهل خوري، ټکول خوري، هر ځای کې دا مسلمان پریشان دی. نو دی واحد وجه دا ده چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په آغا راوړلې شوی دین باندې دا متفق نه دي. چې کله دا متفق شو، د دې خپلو کې زړونه یو شو، بیا زما محترمو د پوره دنیا کفار د دې مسلمانانو هیڅ نشي کوله. اللہ پاک فرمائی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دا ہر سو زما عزتمند و زما استاد تابع بوي چې کله موتا د الله د رسول تابع شول، کله موتا د الله د رسول تابع شو، د الله خبرم اومنلا، د الله د رسول خبرم اومنلا، منگو تاسو با فلاح کامیابی تبورس. او که خبرم اونمنلا نو حلاکت او تباہی، پریشانی، ناکامی دا با زما استا مقدر ہوئی. نو دا دی کامیابی دا پارا، دا دی فلاح ترسیدو دا پارا
اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام دی دنیا تراولے اس اللہ جل جلالہ پخپل باندی استاد او محمد الرسول اللہ شاگرد بل طرف تا محمد الرسول اللہ استاد او صحابہ شاگردان زمان محترمو اس اللہ چی سویل پیغمبر علیہ السلام باغا پورا کول بیا چی پیغمبر علیہ السلام بسویل سب فرمائل بصحابو پورا کول پاغی باندی آمنا وسلمنا زما عزتمندو سر یختون واخلا خپونو کانو پوری د بیت الخلان واخلا تر بیت الله شریف پوری د محمد رسول الله د تعلیمات مطابق هغه خلق خپل زندگی نه جوړ کړل هغه نمونه صحابه هغه صحابیاتی زما عزتمندو الله رب العزت او چمکاول الله رب العزت عزتونه ورکړه نن تاریخ پوری نه بلکې تا قیامت بد دغه خلقو نمونه بجوندی وی د دغه خلقو کارګردګین بجوندی وی بهادرینی وجسدا پخپل مقصد باندې رااله نن خو انبیا نشتا صحابه نشتا نو د پیغمبرانو وارثان چې موږ تاسو ته کوم خبره کوي نو دا منل پکار خو چې چا اومنلا دغه خلق به کامیابی ته ورسی فلاح ته ورسی د دنیا هر رقم ٹینشن مشکلات پریشانی ابدی ته اس قسم نقصان او ضرر نه ورکی نن د دنیا خلق زنانا نارینا نوجوانان خواہشات پسې اخته دي خواہشات دنیا نه ده زما محترم دا نیمګړی دنیا ده دا ملعونه بیکاره مردار دنیا ده سو کم چې دی دنیا پسې شوی دی هغه زلالت او هلاکت ته رسیدلی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیہ السلام په خدمت کې حاضر شو د پیغمبر علیہ السلام په شام مبارک باندې د چټای هغه نشاناتو وتوی یا رسول الله تاسو د خپل چټای بدلوي ولینا الله رسول ورته فرمای وای اے عمره دنیا زمن خلقو د پاره نه ده دنیا زمن خلقو د پاره نه ده وای سوچ چې د دې دنیا د حاصلولو طلبګار وي الله پاک فرمای من به ورله قدر دنیا ورکو خو په آخرت کې به من سره هیڅ حصہ نه وي ډیر خلق دي هغه زما محترمو یو طرف ته د دین کار راشي بل طرف ته د دنیا کار راشي نو هغه دنیا طرف ته توجه ورکي ترجیح ورکي لیکن د دین کار پری دي دا خو زمونږه یعنی کامیابی نشو دا خو زمونږ هلاکت شو وجه صدا دنیا عارضی ده دنیا ختمېدو والا ده او د آخرت زندگی نه ختمېدو والا ده نو کو خدای نه خواسته د آخرت زندگی د چا لاړه بس زما محترم دا لوی نقصان لوی تباہی شولا لوی ہلاکت کی پریوت دی وجنا پخپل مقصد باندې راتللی دا مختصر زندگی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په منشا باندې تیروللی بیا زما محترمو بیا دا مرګ دا د مؤمن د پاره تحفه ده دا به بیا خوشاله مرګ تا دا به بیا خفکیږي نه ہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار دے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغی بیمار پرسی کی تپوس لراغے چکلا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد رضی اللہ عنہ اکت پسترگو کی اوخ کرالی پا جڑاش دمرے او جڑل حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا فرمائی اے سلمان فارسی ولی جاڑی وی دا دنیا دا لالچ نه جاړم چې ما نو دنیا پاتې کی د مرګ د یری نه جاړم چې د مرګ سخت ده دا چلې هغه چلې نه وای پس جاړي وای پدې جاړم چې مونږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې تاسو د دنیا په ژوند کې د مسافر غونته کې ژوندۍ تیر کړئ د یو لاروی غونته کې ژوندۍ تیر کړئ او حالانکه ما سره خو سم ډیر سامان دی
موږ ته د مسافر غونته کې ژوند یاد کړو او ما سره خو اوس هم ډېر سامان دی. وایي تا سره څه سامان دی او څه سامان ور سره؟ یو ټپو د جامو انځلو دپاره، یو پیلی وه او یو لوټه وه، بس نور هېڅ هم نه و. وایي ما سره خو ډېر سامان دی. زما او ستا به څه کېږي؟ موږ سره څومره سامانونه دي، موږ سره څومره د دنیا خواهشات، د دنیا هر څه الله موږ او تاسو ته راکړي دي. موږ بیا څه وایو؟ موږ سره خو هېڅ هم نشته، موږ سره خو هېڅ هم نشته. زما محترمو په الله قسم، اصل عمل، اصل ذخیره، اصل سیز هغه دی چې زما عزتمندو تا د خپل مرګ نه مخکې هغه قبر ته دې ولېږلو، آخرت ته دې ولېږلو. بس هغه د قرآن تلاوت دی، هغه روجه ده، زکات دی، هغه حج دی، هغه دغه شان د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت دی، هغه زما عزتمندو تقوا ده، پرهیزګاري ده. بس دا به پکار راځي، دا به پکار راځي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په یو قبر باندې زما عزتمندو په یو قبرستان باندې تیریدنه وشوله. اے خلقو، اے وراسته شوي خلقو، څه حالم دی، څه حالم دی. زما عزتمندو په الله قسم وی فرمایل که چرته دې قبر والاو خبرې کولې شوې دې به ضرور ویلې وې چې بهترینه تحفه هغه تقوا ده، پرهیزګاري ده. موږ مړه شولو، زمونږ مالونه بل چاته حواله شو، زمونږ بیبیانو بل نورو سړو سره نکاحګانې وکړي، زمونږ بچي هر څه نور ته ټرانسفر شو. موږ سره قبر ته څه راغله؟ عمل راغله. وی عمل د لارې مل دی. نن زما عزتمندو دا مسلمانان دا د غفلت په خوب باندې اوده دي، خو دې ته پته نه لګي. زه اکثریت دا خبره کوم چې دا مسلمانان به اله سمیږي، اله به نیغېږي، اله به پر راس باندې راځي چې کله دا نقلي سترګې پټې شي او اسرائیل علیه السلام حاضري وکړي او زما عزتمندو هغه ټول منظر دا په خپلو سترګو باندې وګوري. دا به یو افسوس کوي، یو آه به کوي، ارمان به کوي، تمنا به کوي، لږ وخت راکړه، لږ وخت راکړه. ما ته پته نه وه، بس سانس ہے، چانس ہے، سانس ختم، چانس ختم. بس آغا مقام الله پیغمبر علیہ السلام ته ورکړی چې ورته وایي یا رسول الله که په دنیا کې زندگی کول غواړي خو تا ته اجازت دی، او که نه الله رب العزت ستاسو د ملاقات شوق لري او که الله سره د ملاقات دپاره ته تیار یې نو بالکل صحیح. زما محترمو بالکل به چانس به نه وي، موقع به نه وي چې یو پیرا اسرائیل علیه السلام حاضري وکړله. ها تاسو لاړ شئ په دې قبرونو کې، په الله قسم رحمان بابا درې ته لاړ شئ، میا عمر بابا رحمت الله علیه درې ته لاړ شئ، درې خان بابا درې ته لاړ شئ. غیر چاپیره په دنیا کې څومره مقبرې دي، په هغې کې خلق پراته دي، همدقه خلق پراته دي چې زما استانه مخکې د دنیا ته راغلي وو، په دنیا کې زندگی تیره کړه، زما عزتمندو اورېدل به، کتل به، لیکن عمل به نه و. او چې چا د مرګ نه مخکې د مرګ دپاره تیارې کړي نو هغه خلک به خوشحاله وي، هغه خلک به تر او تازه وي. نو د دنیا په ژوند کې زما عزتمندو د خپل رب سره صلح کول دي، د دنیا په دې زندګۍ کې الله راضي کول دي. اوس بار ویل کېږي چې د جمعې مبارک ورځ، اوس مسلمان خو هغه و چې د جمعې په ورځ باندې به دا جماعت د مولوي صاحب منبر ته ختلو نه مخکې ډک و، نوجوانان به هم ناست وو، زما عزتمندو بوډاګان به هم ناست وو. اوس دا کم وخت راغی، اوس دا کم وخت راغی، امام به د مقتدي انتظار کوي. دې مقتدیانو واورېدل چې محمد رسول الله فرمایي څوک چې د جمعې په ورځ باندې د ټول نه لومبې اول صف کې حاضر شو، د ټول نه لومبې جماعت ته راغی، د قیامت په ورځ به الله رب العزت د ټول نه لومبې دی انسان ته خپل دیدار ورکړي. دا وړه خبره ده. د ټول نه لومبې څوک به کال کې یو ځل د الله دیدار کوي، څوک به میاشت کې یو ځل د الله دیدار کوي، څوک به هفته کې یو ځل د الله دیدار کوي، څوک به روزانه د الله دیدار کوي. موږ د الله د دیدار نه څه خبر یو؟ تاسو سوچ وکړئ که نه په دې دنیا کې الله څومره عجیب عجیب مخلوقات پیدا کړي،
څومره ښایسته ښایسته خلک یې پیدا کړي، څومره عجیب عجیب چهرې پیدا کړي چې په کتلو سره د انسان زړه راکینچ کوي. نو الله به څومره ښایسته وي. الله پاک څه فرمایي؟ صبغة الله ومن احسن من الله صبغه. د الله نه څوک ښایسته کیدی شي؟ زما محترمو چې یو مخلوق الله دومره ښایسته پیدا کړي نو الله به خپله څومره ښکلی. الله دې بار بار موږ او تاسو ته خپل دیدار را نصیب کړي. الله دې موږ او تاسو ته جنت الفردوس را نصیب کړي. الله دې موږ او تاسو ته د محمد رسول الله گاوند او د محمد رسول الله پڑوس را نصیب کړي. نشته هغه محبت، هغه عشق، هغه پیار. هغه زما عزتمندو نن دا مسلمان د ژبې په سر باندې لګیا دی، زما د الله سره مینه ده، زما د الله د رسول سره مینه ده. قسم د الله په ذات باندې د هغه خلکو په زړونو کې مینه وه د الله د رسول چې کله به واورېدل الله اکبر، بس د الله اکبر سره هر څه ختم. فوراً به جماعت طرف ته متوجه شو، فوراً به مانځه طرف ته متوجه شو. حي علی الفلاح، حي علی الصلاة. نو په ایمان وای غیر چاپیره د جماعتونو نه به आवाज راځي، خدا مسلمان به هغه پورې کور کې ناستی تر څو پورې جمع نه ودرېدل. نو دا خدا هغه لوی خیر نه محروم شو کنه. صحابه د آخرت ګټې زده کړې وي. په الله قسم صحابه د دنیا په ګټو نه پیدل چې یو څیز به خرڅولو وای څومره وای دومره پیسې راکړه، داسې اشارې سره شمار مار نه وتلو. په ایمان وای هغه خلک د دنیا نه کامیاب لاړه که ناکام لاړه. زما محترمو نن موږ د الله یاد پرېښی دی، نن د الله یاد موږ پرېښی دی. نن جماعتونه ویران کړي دي، نن مرکزونه ویران دي. نن زما محترمو زیاته توجه سلیماګانو ته ده، موبایل ته ده. قرآن څوک نه ګوري، قرآن یتیم شلو، جماعتونه یتیمانان شول. مرکزونه وګوره، الله د رسول لاره کې ډېر کم خلک به تاسو ته په نظر راځي. امام غزالی رحمت الله علیه دا فرمایي چې ما په خپل ژوند کې د سری سقطي رحمت الله علیه نه غټ عبادت گزار بل څوک نه دی کتلی. ما په خپل ژوند کې د سری سقطي رحمت الله علیه او د هغې د تقوا عالم سو د خواهشاتو مطابق هغه خپله زندگی نه ده تیره کړې. د خواهشاتو مطابق وی 40 کالو پورې ما نه نفس شاد غوښتل، سی غوښتل شاد. وی 40 کالو پورې ما د خپل نفس لا شاد نه دی ورکړي. نفس د خلاف زمونږ غوړه ته چې څه شوی نه بس فوراً هم دی خېټې ته ورشتي. زمونږ زنانه وګوره په کورونو کې ناشکري کوي، د نفس مطابق د نفس په اتباع کې لګیا دي او هغه خلکو به د نفس خلاف کوله. وجه څه ده؟ اصل شی روح دی په بدن کې. زما محترمو دغه روح دا آسمانی دی. انسان چې کله وفات کیږي د دې دا روح اسمانونو ته ځي او بدن دا په خاورو کې کیږي. اصل شی روح دی. په الله قسم دا په قبر کې دی انسان په دې جسم کې واپس روح راشي، هغه ټولې سزاګانې تکالیف ټول منظر دا په خپلو سترګو باندې ګوري. دا تکلیف روح ته ملاویږي کنه. دا په جهنم کې دا انسان واچولی شي نو روح ته تکلیف ملاویږي. دا روح دا آسمانی دی او دا زما عزتمندو قرآن آسمانی، روجا آسمانی، زکات آسمانی، حج آسمانی، تقوا پرهیزګاری دې څیزونو سره روح طاقت کېږي. نن موږ په بدن باندې خواري کوو خو روح ته خوراک نه ورکوو. روح کمزوری دی چې کله دا انسان وفات شي په قبر کې کېږي وایي دا روح به یو سیټ ته ولاړي داسې بړچېږي، داسې بړچېږي. ته وایي دا الله بنده د دنیا په ژوند کې به دې لږ خوراک را کړی وی، نن به مې د دې عذابونو نه بچ کول، نن به مې د دې نکیر منکر سره به مې مقابله کوله، نن به مې یو څیز تا ته نه در پرېښود. زه خپله کمزور یم، خفه کېږم، زه سم نشم کولی. بیا به د دې بدن پته لګي. ها سری سقطي رحمت الله علیه دا تقوا وا، دا پرهیزګاري وا چې په ورځ کې به ډېر ځل په شیشه کې به خپل مخ کته چې زما څه اعمال داسې خو نه دي چې هغې باندې ما نه الله ناراضه شوی دی او د سری سقطي رحمت الله علیه دا مخ تور شوی نه، دا مخ یې مسه شوی نه. دومره به د الله نه یېرېدل.
مونږ څومره ګناهونه کوو، مونږ څومره د الله نافرماني کوو، څومره. او اډوله دا احساس کیږي نه چې زما دا مخ خو چېرته تور شوی نه دی، زما دا مخ خو چېرته د سپو د خنزیرانو شوی نه دی. ګوره یاد ساتئ دا بزرګان اولیاء الله ته مخامخ کیږي که نه، اول 2 رکعته صلات توبه مونځ کوه، استغفار کوه، بیا هغې له مخې ته راځه. قسم د الله په ذات باندې هغې ته پته لګي دا سړی خو خنزیر دی، دا شکل خو د سپو دی، دا د جنازې کټ روان وي، دا زما عزتمندو د مړي لاش په کټ کې نه پروت، هغې ته پته لګي چې دا خو پکې خنزیر روان کړی، دی خو پکې سپی روان کړی. سمنګ او تاسو اعمال منګ او تاسو نه سپی جوړ کړی دي، منګ او تاسو ته پته نه لګي. دا خو د محمد رسول الله په توفیل باندې الله محمد رسول الله ته یو مقام ورکړی، یو عزت ورکړی، یو شان ورکړی، یو مرتبه ورکړی. دا مخکې قومونه وګوره، ګناه به وکړله، زنا به وکړله، بدعملي به وکړله، ووډ به راغلی و، غټه پرچه په کور باندې به پرچه لګېدلې وه، وایي پلانکي شپه کې دی پلانکي دا ګناه کړې ده، چې لاره کې به خلک تېرېدل، هر سړی به کتل. اوس موږ او تاسو څومره ګناهونه کوو، څومره د الله نافرماني کوو، الله هم چاته رسوا کوي، الله را باندې د ستارۍ څادر اچول. نو د قیامت په ورځ باندې به هم الله جل جلاله د محمد رسول الله امتیان، ولی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به په سجده باندې پروت وي، په سجده به پروت وي، هر طرف نه به نفسی نفسی آواز راځي، او پیغمبر علیه السلام به آواز کوي یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، یا الله زما د امتیانو اعمال ما ته حواله که، زه د خپلو امتیانو د اعمالو حساب به کومه. الله پاک به ورته فرمایي ای زما حبیبه پریشانه کیږه ما، ټینشن کې کېږه ما، نن به ستا امتیان چاتم نه رسوا کومه، ستا د امتیانو په ګناهونو باندې به د ستارۍ څادر واچوم، په جنت کې به داخل کړم. هغه الله پیغمبر علیه ما تا دپاره نه، دا د محمد رسول الله مقام دی، دا شان دی. الله ما تا ته نه ګوري، الله چا ته ګوري؟ محمد رسول الله ته ګوري، چې دا د احمد امتیان دي که نه. په دې امت کې لواتت عام دی، په دې امت کې زنا عامه ده، په دې امت کې نابتول کې کمی کېږي. دا امتیان د محمد رسول الله د خویندو حقونه نه ورکوي، انکار کوي، زما عزتمندو د قرآن د آیاتونو نه انکار کوي، احادیثو نه انکار کوي، د والدینو نافرمانی کوي، د علماو ګستاخي کوي، کنزل کوي. الله ورته بیا هم څه نه وایي، الله ورته بیا هم څه نه وایي. دا برکت د محمد رسول الله دی. والله العظیم نن به په موږ او تاسو باندې د کاڼو بارانونه ورېدل. دا برکت ته محمد رسول الله دی. د مرګ په وخت کې موږ هېر کړي نه یو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کور ته راغی، فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وایي ای فاطمه زه خو چې کله م جومات ته لاړ شم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جاړي جاړي جاړي، چا سره خبرې اترې نه کوي، زما استاد پاره دومره غم کړی. نن د هغه پیغمبر د سنت طریقو نه موږ نفرت کړی دی، نن د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقو نه موږ نفرت کړی دی، مخم اړولی دی. موږ ته ځان بد ښکاري، نوجوان ته پنسو اوچتولو کې ځان بد ښکاري، ګیره پرېښوستلو کې ځان بد ښکاري، مسواک راخستلو کې ځان بد ښکاري، زنانو ته برقه په سرولو کې ځان بد ښکاري. ها وی هره کوڅه مې د جانان په وینو رنګه ښکاري. د عشق او د محبت کیسه که ګورې نو طایف وګوره. په طایف کې زما محترم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله د دین دپاره دومره په کاڼو باندې وایستلی شو، پڼې مبارکې په وینو کې رنګ بنګ شوي. ته د هغې نه عبرت نه اخلي، ته نه متاثره کېږي، ستا په دې زړه کې بیا هم د محمد رسول الله مینه نه راځي. ای فاطمه پیغمبر علیه السلام په جومات کې ناست دی او په سلګو سلګو جاړي، هیڅ چا سره هم خبرې نه کوي. تی خو لوري که نه او نیازبینه لوري، ستا هره خبره مني. ته لاړه شه جومات ته لاړه شه او د محمد رسول الله تپوس وکړه او د هغې د خفګان نه ځان خبره کړه چې دا په څه وجه باندې خفه دی. څه خبره ده چې محمد رسول الله دومره غمجن دی او پریشانه دی؟ ای غیر چاپیره په کورونو کې ناستو زنانه واورئ، په الله قسم
فاطمه رضی الله تعالی عنها چې راغه د خپل بابا جان نه تپوس کوي بابا جانا ولې پریشانې ولې دومره جاړې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي ای زما لور جانې ای زما لور جانې د معراج په سفر باندې ما څه زنانه وکتلې او په داسې عذابونو کې مې وکتلې هغه زما امتیانې هغه چې کوم دی په ډېرو سختو عذابونو کې او تکالیفو کې ګرفتارې وي هغه ما جړی ګوره د خپلو امتیانو دپاره تاسو اورېدلی دي که نه چې په جهنم کې به د ټول نه زیاتې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت زنانه پرته وي د دې زنانو د لاسه دنیا آباده شوې ده او د دې زنانو د لاسه به دنیا بربادیږي دا چې څومره خلک دي نارینه دا هلکان نوجوانان دا د دې مور د غېږې نه کوشوي دي دا مور دا غېږه د دې بچي دپاره اولنۍ مدرسه ده چې ستا دا بچی ستا د غېږې نه کوزېدو او تا د دې صحیح تربیت کړی وی قسم د الله په ذات باندې ستا د دې بچي نه به لوفر ټامي او زما عزتمند و بدماش او ظالم دا به نه جوړېدو ستا د دې بچي نه به د زماني عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه جوړېدو ستا د دې بچي نه به جنید بغدادي رحمت الله علیه جوړېدو نن ستا د دې بچي نه جهانګیر او شاهرخ خان او سلمان خان او دا فضول خلک ولې جوړ شو دا تا تربیت داسې ورکړې نو دا زنانه به په جهنم کې زیاتې پرتې وي وی ای فاطمې یو زنانه مې وکتله چې د دې ژبې نه زوړنده شوې وه د جهنم په اور کې څه شي نه زوړنده شوې وه د دې ژبې نه او لاندې نه ورته اور لګېدلی دی او داسې وریتېږي د هغه جهنم په اور باندې وی بابا جانه دا څه عمل به کولو چې د دې ژبې نه دا زنانه زوړنده وه وی دی به خپل خاوند سره جبه کوله څه به کول جبه به کوله خپل خاوند ته به په دې جبه باندې د خپل خاوند سپکاوی به کولو دغه عمل دی چې دته دا سزا میلاویږي وی مخکې لاړم وی چې ومې کتله وی یو بله زنانه هغه د سر یختونه زوړنده ده وی ما تپوس وکړو چې بابا جانه دا ولې لاندې نه ورته د جهنم اور لګېدلی دی او هغه چې کم دی په هغه اور باندې خوټ کېږي سوځېږي لوله پکېږي د سر مازغه خوټ کېږي وی بابا جانه دا څه عمل به کولو دا د څه عمل د وجې دا د جهنم په دې اور کې او په دومره خطرناک دلدل کې ګرفتاره وه پیغمبر علیه السلام وفرمایل لور جانې دی به په بازارونو کې په کور کې یو ځای بل ځای به سر به ښکاره کړی او سر به نه پټولو ویښته به نه پټول هغې صرف ویښته یاد کړي دا زنانه خو دا بعضې زما عزتمندو ټیک ټاک کې وګوره چوک او بازار کې وګوره واجي واه ته خو سر یادې هغې ټول بدنونه ښکاره کړي دي د دې به سهل وي وی مخکې لاړم چې ومې کتل یو بله زنانه د سینو نه زما عزتمندو زوړنده ده او لاندې نه ورته د جهنم اور داسې لمبې وي او زما عزتمندو هغه سوځېږي وی ما تپوس وکړو بابا جانه دا څه وجه وه په یو سینه کې ورله سیخ ورکړی او په بله سینه باندې ویستی او زما عزتمندو د هغې نه یې زوړنده کړې ده او لاندې نه ورته اور لګېدلی دی وی ما تپوس وکړو بابا جانه دا څه عمل به کولو وی پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې د خپل خاوند په امانت کې خیانت کولو به د خپل خاوند په امانت کې به خیانت کولو یعنی بدکاره و زناکاره و زه اکثریت دا خبره کوم که نه چې دا ښځه دا د خپل خاوند امانت دی او دا خاوند دا د دې خپلې ښځې امانت دی دا خاوند به نامحرمه ښځو ته نه ګوري دا به په دې خپلو سترګو باندې خپلې ښځې ته ګوري او که نامحرمه ښځو ته یې وکتل دا د خپلې ښځې سره خیانت وکړو دقه شان زنا به نه کوي دا خاوند وی زنا نه کوي د زنا نه به ځان بچ کوي وجه څه د خپله ښځې شته دا د دې ښځې امانت دی دا به خپلې ښځې ته نږدې کېږي دقه شان دا ښځه د خپل خاوند څه شی دی امانت دی دا د خپل خاوند امانت دی نو زما عزتمندو دا زنانه دا ښځه چې زناهکاره وي بدکاره وي او زما عزتمندو خلط لینډونه نو دا د خپل خاوند سره خیانت دی او د دې وجې نه د دې ګناه د وجې نه به
دا زنانا زما عزتمندو جهنم په اور کې د سینو نه به راځوړنده کړي. وای مخکې لاړم چې یو بله زنانه مې وکتله او بله زنانه هغه زما عزتمندو داسې یو پنډوکي په شکل کې د خپې ورله د سینو سره تړلی وي او لاسونه یې ورله سر سره تړلی وو، داسې پنډوکې غونته کې د جهنم په اور کې پروت دی او زما عزتمندو سوځي. وی ما تپوس کو بابا جانا دس عمل بکولو؟ وی الله رسول وفرمایل چې دا بکلا یعنی د زنانو ماهواري بیماری چې کومه راځي د هغې نه به پاکه شوله یا به یعنی غسل به پې واجب شو او د غسل نه به ځان زر نه پاکو، یعنی غسل به زر نه کولو، ډېر منځونه به په دې کې قضا کړو، داسې به ګندګۍ کې به زما عزتمندو ګرځېدله، به داسې نجسه به ګرځېدله. دا د هغه عمل د وجې دا په دې جهنم کې په دې عذاب کې مبتلا ده. وایي مخکې لاړم، مخکې زما عزتمندو یو بله زنانه مې وکتله چې هغه ډېر خطرناک عذاب کې مبتلا وه، د هغې د اثر د خنزیرانو او لاندې بدن یې د خرو. وایي بابا جانه داسې عمل به کولو؟ وایي الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا چغل خوره وه، چغلي به یې خوړله ډېره. دا صفت دا مرض خو زنانو کې عام دی که دا چغلخوري د خاوند سپکې سپوري د پلار کره ګاونډیانو کره کم ځای ته لاړه شي بس زما عزتمندو د کور سپکاوی بیانوي، د خاوند سپکاوی بیانوي. دا نن چې څومره مسلې جوړې دي زیات تر زما عزتمندو د دې زنانو د لاس. دا زنانه چغلخوري کوي، دا زنانه د یو کور حال بل کور ته وړي، د بل کور حال بل کور ته وړي، د هغې د وجې دا اور بل دی، هغې د وجې دا رشته دارۍ ختمې، زما عزتمندو مینه محبت ختم. الانکې د دوو کسانو خپلو منځ کې جوړه راوستل، خپلو منځ کې مینه محبت اتفاق پیدا کول، د هغې دپاره ته دروغ هم ویلی شي، دا اجازت ورکړی شریعت. دی خو دروغ نه وایي، نفرتونه نور هم زیاتوي، نور هم په رشتو کې توړ پوړ راولي. نو دا د دې عمل د وجې دا د جهنم په دې خطرناک عذاب کې گرفتاره وه. الله دې زموږ زنانه تې وساتي. زما محترمو دې زنانو ته الله مقام هم ورکړی. دا زنانه دا به زما عزتمندو د جنت د زنانو سردارانې به وي، د ټولو حورو نه د ټولو زنانو نه بهترین حسن بهترین ښایست به الله ستا ښځې له ورکړی. ستا د دې کور والا دا یخته به د دنیا زما عزتمندو نوکرې به هغې خپلو لاسونو کې نیولي او داسې به په جنت کې کومه ښځه چې په دنیا کې د خپل خاوند تابعداره وي، فرمانبرداره وي، زما عزتمندو غریبي خاوند یو تیزه خبره وکړي برداشت. یو خاوند خپلې ښځې ته आवाज ورکو چې اوبه راوړه، څه راوړه؟ اوبه راوړه. ښځې اوبه راوړي نو چې ویې کتل خاوند یې اوده و، سترګې ورغلې وه، یعنی ستړی به اوده شوی. نو دا دومره فرمانبرداره ښځه وه، دومره تقواداره چې زما عزتمندو تر سهاره پورې همدغه ځای کې ولاړه ده، اوبې داسې نیولي خپل خاوند ته اوبې داسې نیولي چې کله د خاوند سترګې سار وغړېدې او چې ویې کتل ته وایي څه کې؟ وایي تا چې کوم دی بېګا اوبه وغوښتلې خو ستا سترګه ورغلې وه، ما تکلیف در نه کو، را بیداره مې نه کې، ما یې پرېږده ستړی به یي. وایي زه تر سهاره پورې ما دا اوبه تا ته نیولي. هغه خاوند یې دومره خوشحاله شو، دومره خوشحاله شو، وایي ښځې وایه نن به ستا هر ارمان پوره کوم، نن به ستا هره تمنا پوره کوم، وایه خواهش دې وایه. او بیبي ورته څه وایي؟ وایي طلاق راکه، ما آزاده که، څه مې که؟ طلاق راکه او بس طلاقه مې که. خاوند یې پریشانه شو، ډېر زیات یې وژړل چې بیبي ته خو زما ډېره د خوښې ښځه یې که نه، مونږ خو ډېر په خوښه واده کړی و، دا ولې؟ وایي دا فیصله به په محمد رسول الله باندې کوو. زما عزتمندو ښځه او خاوند را روان دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا مسله وړاندې کړي چې یا رسول الله زما دې ښځې چې کوم دی زما دا خدمت وکړو، فرمانبرداري وکړه، ما ورته وی چې زه به ستا هر خواهش پوره کوم او دا راته اوس وایي چې ما طلاقه که. دا فیصله به په محمد رسول الله کوو. را روان دي لاره کې د خاوند تندک وخوړو، هغه تندک د وجې د دې خاوند خپه زخمي شوله. څه وشو؟
خپې زخمی شوله ښځه ورته وایي راځه بس طلاق نه غواړم بس راځه زما چې کم اشکال و هغه حل شو. وایي دا څه وینم چې کور ته راغه ښځه ورته وایي ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې د الله په خوښو بندګانو باندې تکالیف به راځي، پریشانی به راځي، بیماری به راځي. او تا سره چې کم دی زما څومره وخت شو، کم وخت نه را واده شوي ما، اوسه پورې تا باندې څه بیماري رانله، اوسه پورې ما ته څه په تکلیف کې ونه کتلې. او دا انسان بیمار شي وایي د الله په یاد کې راشي. الله رب العزت خپلو خوښو بندګانو باندې وایي دا ټولې پریشانۍ، مشکلات، مصیبتونه، غمونه دا الله ته پیښ شي. الله ته وایي یا الله چاله لاړې شو، چاله لاړې شو؟ وایي الله پاک ورته فرمایي چې زما خوښو بندګانو له لاړ شي. وایي دا خوشحالۍ، دا زما عزتمندو مزې او چرچې دا ټول هر څه الله ته پیښ شي. یا الله چاله لاړې شو؟ الله پاک ورته فرمایي زما دشمنانو لا، دشمنانو لا، زما مخالفینو لا، زما د دین مخالفینو، دشمنانو، ظالمانو، بدماشانو لاړې شي. زما عزتمندو خفه کېږئ ما، د دنیا دا ژوند عارضي دی، که څوک بیمار دی نو زما عزتمندو الله د سره محبت کوي که نه؟ الله د سره محبت کوي. قسم د الله په ذات باندې دا بیمار ویش ویش کوي، آه آه کوي، بدن درد کوي. قسم د الله په ذات باندې الله فرشتو ته حکم کوي وایي زما دا بنده په تکلیف کې دی، د دې دا ویش ویش، دا آه آه، دا اوف اوف، دا په ذکر کې ولیکئ چې دا ذکر کوي. دا اړخ اړی راړی، اړخ اړی راړی. زما عزتمندو وایي دته د مجاهدینو اجر او ثواب ورکوي چې په سرحداتو باندې د الله د دین دپاره پیره کوي. دومره اجر او ثواب د په عمل. او چې کله وفات شي زما عزتمندو عام مرګ ورته نه ورکوي، د شهادت مرتبه کې ولیکي، د شهادت مرتبه دی بیمار ته میلاو شي. نو دا مصیبتونه، دا غریبی، دا تکلیفونه، دا زما عزتمندو امتحان دی کنه. د دنیا بادشاہ امتحان کی، د دنیا صدر امتحان کی، جج امتحان کی، څومره عہدهداران دي، غریب دی، دکاندار دی، زمیندار دی، کمی عہدې والا دی، زنانه ده، نارینه دي، نوجوانان دي، سپین ږیري دي، د بدن نه لوړ دی. زما عزتمندو ټول په ټوله باندې امتحان کی او د مرګ نه بعد به پته لګي چا وګټله. ما خبره دا رانیولې وه چې موږ د الله یاد پرېښی دی. سم پرېښي دي؟ سم پرېښي دي؟ د الله یاد هم پرېښی. امام غزالی رحمت الله علیه، جنید بغدادي رحمت الله علیه ته چا یو مرغۍ گفت کې هدیه کې ورکړه، یو مرغۍ هغه راوړه او یو پنجره کې گرفتار کړه. څه وخت بعد هغه مرغۍ راویستله او پرېښوستله، آزاد یې کړه. مریدان ورته وایي حضرت دا مرغۍ ولې پرېښوسته؟ وایي دې مرغۍ ما نه ډېرې ګیلې شکوې وکړې. وایي څه ګیلې شکوې وکړې؟ وایي ما ته ویلې که نه چې وګورئ تاسو خپلو منځ کې څومره مینې محبت خبرې اترې کوئ، د یو بل ملاقات ته ځئ راځئ، چېرته م زړه غواړي هلته تللی شئ، زه په دې پنجره کې گرفتار یم. وایي ما د پنجرې نه هغه مرغۍ را خلاصه کړه او بس ازاده مې کړه. وایي چې څنګه مې ازاده کړه، یو ونه کې کېناسته او ما ته څه وایي؟ وایي دا زه ولې گرفتاره شوی وم؟ دا زه ولې په دې پنجره کې چې کوم دی ګیره شوی وم؟ وایي دا ځکه وایي ما د الله یاد پرېښی، ما څه پرېښي؟ ما د الله یاد پرېښی، ذکر مې پرېښی. ما تېره جمعه تاسو ته ویلې چې کیرلی ذکر کوي، ځنګل زناور ذکر کوي، اوبو کې میان ذکر کوي، هوا کې چرند پرند ذکر کوي، هر مخلوق ذکر کوي. دا مسلمان ذکر نه غافل دی. دا زنانه ذکر نه کوي، دا زنانه د کور جارو وهي، خوله فارغ یې که نه فارغ؟ چې فضول د یو بل غیبتونه کوئ نو په دې خوله باندې درود شریف ووایه که نه. یو ځل دې درود شریف وویلی لس رحمتونه در باندې د الله را نازل شي. نو په دې کور کې به بیا جنګ جګړې راشي، په دې کور کې به په وړو کې برکت وي، غوړو کې به برکت وي، چینو کې به برکت وي. په دې کور کې بیا جنګ جګړې نه راځي، ټینشنونه نه وي. لس ځل دې درود شریف وویلی محمد رسول الله فرمایي سل رحمتونه پې د الله را نازل شي. سل ځلې درود شریف وویلی زما محترمو، سل حاجات او ضروریات او یا د آخرت او دیرش د دنیا به ورله الله پوره کړي. موږ درود شریف نه وایو، دا خوله غافله ده، دا خوله غافله ده. وایي هغه مرغۍ به بیا د جنید بغدادي رحمت الله علیه ملاقات ته راتله، اولیاء الله او د الله خوښ بندګانو بزرګانو.
وې د هغې ملاقات ته به راتله. زما عزتمندو چې کله به م راله نو جنید بغدادي رحمت الله علیه به ورته دانه واچوله، اوبه به ورته واچولې، هغه به اوسکلې دانه به یې وخوړله لا بړه. یو ورځ جنید بغدادي رحمت الله علیه وفات شو او دا مرغۍ م راله په دغه ورځ باندې چې وی کتل چې جنید بغدادي رحمت الله علیه وفات شوی دی. واورېږي چې جنید بغدادي رحمت الله علیه وفات شوی دی، هغه مرغۍ م په ځمکه باندې راپرېوته او ترپک یې ووالي. خلکو چې مرغۍ راوچته که هغه م وفات شوی وه، هغې بدن نه م ساه وتې وه، مړه وه. زما محترمو دا جنید بغدادي رحمت الله علیه چا خوب کې وکتو، وی الله در سره څه معامله وکړه، وی الله معاف کړم، وی پسې معاف کړي، وی ما ته ویلي چې تا په یو مرغۍ باندې په دنیا کې رحم وکړو، ای جنیده نن په تا باندې زه رحم کوم او زه جنت ته بخښنه مې درله وکړه. ها په دې زنانو به رحم کوو. زما عزتمندو زمونږ د لاندې چې کم ما تحتي زما استاد انډر د لاندې دي، په دې به رحم کوو. بهترین اخلاق، بهترین صفات، بهترین انداز کې به دې سره مخامخ کیږو. د دې کورونو نه راوځئ، د دې دفترونو نه راوځئ، لږ لږ وخت الله له ورکئ. نن موږ او تاسو زما عزتمندو په دنیا کې ځان دومره مصروفه کړی دی، په دکانونو کې، په دفترونو کې، په کارخانو کې. هر سړی وایي ما سره وخت نشته. تاسو به اوزګارئ ځئ که نه؟ تاسو به اوزګارئ. یو کس یو مرغۍ راوړه او زما عزتمندو په پنجره کې ګیره کړه. ډېر وخت بعد اړه کې رحم راغی چې یاره دا خو د هوا شی دی، راشه پرېږده. چې کله یې هغه مرغۍ د هغه جالې نه راویستله او پرېښوسته، مرغۍ خو غټه مرغۍ وه، خپلې وزرې داسې نیولي. الوتو چل نه راتلو، الوتو چل ولا نه راتلو چې څنګه به الوزم. وزرې داسې نیولې دي، وی تاب پرواز نهی راه چمن یاد نهی. زما عزتمندو وی ما له خو چل د الوتو نه راځي او که وام لوزما، وی ما ته خو خپل کور نه دی معلوم، خپل یاران دوستان ما ته نه دی معلوم. نن د امت همدغه حال دی. هر سړی زما عزتمندو بس خپل کور او کاروبار، کور او کاروبار، کور او کاروبار. دې دپاره دنیا ته الله نه رالیږلي. قسم د الله په ذات باندې چې کله دا نقلي سترګې پټې شوې، حاجي صاحب بیا به درته پته لګي چې کاش چې په دنیا په ژوند کې ما خو څه کړی وی کنه. زه خو ویران طرف ته رالم، زه خو شړګا طرف ته رالم، زه خو ځنګل ته رالم، ما خو هېڅ نه دي کرلی، ما خو هېڅ نه دي. په جنت کې به جنتیان د یو خبرې ارمان او افسوس نه کوي سوا د هغه سات نه، سوا د هغه سات نه چې په دنیا کې د الله د ذکر نه بغیر تیر شوي. حالانکه په جنت کې دی یو جنتی به د خپل محل نه راوځي چې وګوري یو ناشنا محل به په نظر راشي، ناشنا محل. دا به وایي واه سبحان الله دا محل د چا دی؟ حالانکه دا هم جنتی ده ته به محل میلاوي. وایي دا د چا دی؟ وایي دا د هر هغه چا دی چې په دنیا کې یو ځل تانه زیات سبحان الله ویلي. بس دا به ارمانو کې هی 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 ما خو وخت ضایع کړی دی، ما خو د دنیا په ژوند کې الله راضي کړی نه دی. زما محترمو د آخري واقعه درته بیانوم. هارون رشید باچا سره د خپل کور والا بیبیم ور سره ده او داسې ښکار د پاره ووته چې ښکار د پاره ووته لاره کې بالول رحمت الله علیه ناست پیژنې که نه. بالول رحمت الله علیه لاره کې ناست دی. وایي 2 دیناره په دنیا کې راکئ، په جنت کې د سرو زرو محل والی. 2 دیناره راکئ، په جنت کې د سرو زرو محل والی. خو بهرحال هارون رشید باچا پې دومره توجه ورنه کړه چې مړه داسې اوس لکه موږ وایو که نه چې یو ځل سبحان الله ووایې په جنت کې داسې محل او داسې ونه د دې انسان دپاره چې کم دی الله پاک جوړه کړي چې د هغه ونې د لاندې عربیه 100 کاله مزل وکړي، منډه ووایي، د هغه ونې سوری به را لاندې نه شي، نو هغه ونه به میلاویږي او هغه ځمکه به میلاویږي په یو سبحان الله باندې. نو زما محترمو بالول رحمت الله علیه فرمایي چې 2 دیناره راکئ او په جنت کې د سرو زرو محل والی. هارون رشید باچا خو تیر شو، خو وروسته زبیده د هارون رشید باچا کور والا بیبي هغه زما عزتمندو را روانه وه. د بالول رحمت الله علیه د آواز د هارون رشید باچا د کور والا د بیبي په غوږ کې واورېدلی شو او هغه فورا د خپلې سورلۍ نه راکوشوله او زما عزتمندو بالول رحمت الله علیه ته 2 دیناره ورکړه او لاړه. چې لاړه شپه شوله، هارون رشید باچا په خوب کې ګوري چې یو ناشنا محل دی، په هغه محل باندې زبیده نوم لیکلی شوی.
د هارون رشید باچا د کور والا د بیبي نوم لیکلی شوی دی. وایي زه چې کوم دی ډېر خوشحاله شوم چې دا خو زما کور والا ده، زما بیبي ده. هغه محل ته داخلېدم، وایي منع شوم چې ته دې محل ته نشي داخلېدی. په دې کې چې زه راپاڅېدم د بیبي نه مې تپوس وکړو چې ته د څه داسې عمل کې، څه داسې عمل دې کړی چې الله رب العزت درله داسې بهترین محل درکړی دی او هغه محل ته زه نه پرېښوستم. وایي نور خو مې داسې څه کړي نه دي، نور خو مې داسې څه اعمال نشته. خو هغه لاره کې هغه بهلول رحمت الله علیه هغه بزرګ دا خبره کوله چې 2 دیناره راکړئ او په جنت کې د سرو زرو محل واخلئ، کیدای شي دا د هغې بدله وي. هارون رشید باچا فوراً زما عزتمندو بس را روان شو، په عمق لارو راغی چې په کومو لارو کې بهلول رحمت الله علیه به ناست. نو چې ویې کتل بهلول رحمت الله علیه ناست دی، وایي بهلوله تا چې کومه سودا کوله هغه سودا اوس شته؟ وایي نه نه نه، د غیبو سودا ده. د څه سودا ده؟ د غیبو سودا ده. اوس دې هر څه وکتل، اوس دې هر څه وکتل. چلو بھائی خپله بسترې اوچته که ویې څنډه او روان شو. بیا به زما عزتمندو تاسو ډیر ارمان وکئ. نن موقع شته، سانس ہے چانس ہے، موقع الله را کړې ده. انشاءالله خپل مال برالو د الله په دین به لګو، انشاءالله لګو به که نه؟ انشاءالله خپل اولاد برالو د الله په دین کې زما عزتمندو استعمالو. اولاد الله را کړی، پیسې الله را کړي، ښایست الله را کړی، کاروبار الله را کړی، کور الله را کړی، ځمکې اسمانونه غرونه دریابونه الله پیدا کړي دي. باچاهت د الله دی. نو هغه الله سره چې صلح وشوله، د هغه الله سره راز نیاز پیار محبت زما او ستا پیدا شو. د دنیا د هر څه به الله زما او ستا خپو کې راوغورځوي، هر څه. سلیمان علیه السلام الله رب العزت ورته فرمایي، وایي ای سلیمانه دین درکم که دنیا درکم؟ څه درکم؟ دین درکم که دنیا درکم؟ حضرت سلیمان علیه السلام ورته عرض کوي یا الله دین را که په دنیا څه کوم؟ دنیا خو پاتې کېدو والا. الله دومره خوشحاله شو په انعام کې ورله څنګه دنیا ورکړه، هغې ورله په انعام کې ورکړه چې داسې باچاهت چا نه دی کړی. قیامت تر ورځې پورې به داسې باچاهت څوک ونه کړي. ها په دین سره به مسله حل کېږي. اجي صاحب ته په دوکان کې ناست دی، د مونځ وخت دی مونځ دې ونه کو، یاد ساته پیسې به ډېرې وګټي، خو دا پیسو باندې به ته سودمند کېږي نه. دا پیسې به تا نه په ډاکټرانو، په دویانو، په تاڼو، تحصیلونو، اسپتالونو به لګي. ها زما عزتمندو پیسې هغه دي چې پیسې دې لږې ګټلي خو خپل رب دې راضي کړی. انشاءالله الله به راضي کوو که نه؟ انشاءالله هر ځای کې د 5 وخته د مونځ اهتمام به کوو. انشاءالله هر ځای کې خپل رب به راضي کوو، د الله د ناراضتیا نه به ځان ساتو. ها یو بزرګ فرمایي، وایي چې زمانه کله الله ناراضه شي، کله زمانه الله خفه شي، وایي کور والا را سره اونخلي، بچی را سره اونخلي، ټول سیستم ګډوډ شي. او چې کله زمانه الله راضي بس هر څه 20 یاد. نو الله به راضي کوو انشاءالله، الله سره به صلح کوو انشاءالله، جمعتونو له به وخت ورکوو انشاءالله. چې کم وخت اذان وشي ضروري نه ضروري کار پرېږده او جومات طرف ته ځه. ته بهترین او کامیاب انسانی. او که چېرته داسې دې ونه که نو الله رب العزت فرمایي چې تا زما په مونځ باندې هېڅ پروا ونه که، زما په تا باندې هېڅ پروا نشته. که جهنم ته ځي او کار طرف ته ځي نو الله به راضي کوو انشاءالله. چې دغه الله طرف ته یو ورځ ورځو. ما خو تاسو ته وویلې چې یو بزرګ په ادیره باندې تېرېږي، او قبرستان والو څه حالم دی؟ وایي سم د حال تپوس کې، خو چې کله دې راوړي بیا به دې پته ولګي، چې کله دې راوړي بیا به دې پته ولګي. نو انشاءالله الله به راضي کوو، د الله سره به صلح کوو، د 5 وخته د مونځ اهتمام به کوو، موبایل به صحیح استعمالو. زما عزتمندو په دې موبایل کې چې کوم غلط سرچ دې کړی دی، غلط ډاټا دی په دې موبایل کې، دا فوراً ډیلیټ کړه. د زندګۍ هېڅ پته نه لګي. 15 منټه بعد، 10 منټه بعد، ګنټه بعد څه کېدو والا دي؟ الله عالم، الله عالم. الله خو د دنیا په ژوند کې په موږ او تاسو باندې پرده اچولې ده. خدای ناخواسته ما او تعالی مرګ راغی، دا موبایل به د بل لاس ته لاړ شي. چې د بل لاس ته لاړو او زما عزتمندو هر څه وکتل، ها ده به دا کتل، نو تا خپل ځان نه په خپله باندې پرده اوچته کړه. الله خو ارحم الراحمین دی. الله وایي ما بنده ته چاته نه رسوا کړی، تا په خپله باندې ځان رسوا کړو. نو انشاءالله دا ټوله ډاټا به ډیلیټ کوو، ټیک ده که نه؟ انشاءالله
ډیلیټ کوو به که نه د چا دپاره الله وایي نه که نه دا زما د خوښې ډرامه ده دا پکې پرېږده دا زما ډېره خوښه جینۍ ده د دې دا تصویر پکې پرېږده دا زما د خوښې فلم دی دا پکې پرېږده نه 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 ټول به ډیلیټ کوو ټول چې کله تا ټول ډیلیټ کو تا د الله په ذات باندې غیرت وکړو الله غیرتي باچا دی پتا به ضرور غیرت کوي پتا به ضرور غیرت کوي نو ان شاء الله عزم کو نیت کو دا ځواني الله را کړی دا صحیح استعمال کو ٹھیک ده کنه دا ځواني صحیح استعمال کو دا ځواني یو نشي دا نه چې همیشي بار بار به ځواني نه ملاويږي دا بوډاګان دا سپینګيري ناشتي ورته ځکه نه ځان واپس ځوان کوي کنه په کورونو کې زنانه ناشتي دي اے نوجوانا اے زنانو تاسو به دا خایس دا ځواني تر کومه پورې د الله په نافرمانیو کې استعمالوي یو ورځ به در باندې بوډاپه راشي دا خایس به دې لاړ شي یو ورځ به باندې بوډاپه راشي دغه ځواني به دې لاړه شي او د آخرت زندگی نه ختمېدو والا ده نو ان شاء الله موږ او تاسو ټول عزم وکړو چې د خیره سره کله موږ او تاسو ته مرګ راځي چې موت ته رړي موت ته انتظار کې ناست یو چې راځه مرحبا خوش آمدید په خیر راغلی زه خو ستا په انتظار کې یم ډېر بزرګان بس رډي ناست دي دومره تیارې کړې مونږ خو هېڅ تیارې نه دی کړې تیارې به کوو انشاءالله تیارې به کوو انشاءالله الله به راضي کوو انشاءالله الله دې په دې ټولو